نو په دې سیده کې نور څه دي؟ لوی رب ته، طاقتور رب ته، تعالی جدک شان والا رب ته، د هغه انسان چې هغه د ګندګونه ډک دی د هغه د اړخه هغه لوی الله ته پوزه په ځمکه باندې څه دي راښکلي دي. سجده به په دې نیت کې، دا نه چې بس دا داسې لږ وپاسي چې په سجده کې پروت ومي چې ای زما ربه بس زما خو دغه وس کېږي نو چې زما د بدن د عزت آخرنۍ اندام هغه پوزه ده دا مې تا ته په ځمکه راښکړه، ګناهونه مې کړي دي، عیبونه مې کړي دي، دروغ مې ویلي دي، ناروا مې کړي دي، بس تا ته پوزه راکړه. او د عزت دویم اندام هغه څه شی دی؟ تندی دی. د ټولې دنیا د خلکو عرف دا دی چې یو مسلمان د بل مسلمان احترام کوي، عزت یې کوي، بړایي بیانوي، د مینې او د محبت اظهار ورسره کوي، نو څه وله ښکل کي؟ تندی وله ښکل. او نعوذ بالله ثم نعوذ بالله چې چا د څوک د چا سپکاوي کوي بیا په تندي والي وله لاړې وتوکي. نو په سجده کې مسلمان مزګزاره الله پاک دا د عاجزۍ او د کمزورۍ داسې اظهار کوي چې بیا د یو انسان په وس کې د دغې کمزورۍ د ښکاره کېدو نه اخوا ته بله مرتبه نشته دی چې هغه یې ښکاره کړي. ځکه حدیث کې راځي چې د مونځ په ارکانو کې په ټولو کې اعظم ترین رکن هغه څه شی دی؟ سجده ده. او یو حدیث کې راځي چې یو مزګزاره بنده په قیام کې الله ته نږدې، په رکوع کې الله ته نږدې، په قاعده کې الله ته نږدې، خو د ټولو ارکانو نه زیات چې یو مزګزاره الله ته نږدې کېږي نو هغه پکې څه کي؟ سجده کې. دا آخر